بسم الله الرحمن الرحیم. د غټ اختر ورځې نږدې دي. د اوزیا متعلق به یو مسله بیانو چې اوزیا په چا باندې واجب ده، په چا باندې نه ده واجب. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي: من وجد ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. یعنی چې د چا وسعت او طاقت وی چې اغا وزیا وکي د هغې باوجود هغه وزیا ونه کي، د وسعت طاقت باوجود وزیا ونه کي، نو هغه د زمونږ عیدګاه ته نه راځي، نه دی رانږدې کېږي. دومره سخت وعید دی، دا په وجوب باندې دلالت کوي، یعنی چې دا واجب ده. نو او اکثر محدثینو دا روایت صحیح شمارلی دی چې دا صحیح روایت دی. بلا خبره دا ده چې وس صاحب استطاعت څوک دی، یعنی په چا باندې به واجبي صاحب طاقت او صاحب استطاعت څوک دی، نو هغه سړی یا هغه ښځه چې د هغه سره 1.5 تولې سونا یعنی سره زري په هغه باندې وزیا واجب ده، یا د چا سره 52.5 تولې چاندي یعنی سپین زروي په هغه باندې هم واجب ده، یا د چا سره مال تجارت وي، یعنی مال تجارت د 52 تولې چاندي بقدر مال تجارت وي نو په هغه باندې هم واجب ده، یا زائد سامان وي په هغه باندې هم واجب ده، یا نقدي ور سره 40,000 روپے یعنی د 52 تولې چاندي برابر دغه سره نقدي وي، او 52 تولې چاندي برابر نقدي تقریبا 40,000 روپے دي لګبګ. نو هغه دغه روپے د چا سره وي په هغه باندې هم واجب ده. او زائد سامان د چا سره وي د 40,000 روپو. زائد سامان نه مراد یعنی مثلا د چا سره وس یو کور دی، هغه کور کې دی بالکل پاتې کیږي نه 2 3 4 5 کاله بس زائد پروت دی، یا دغه شان د سره داسې سامان دی مثلا 2 فریجونه دي، یو فریج دی استعمالي بل نه استعمالي، بالکل په کال کې 2 کاله کې 3 کاله کې د ضرورت ناراضي، هغه هم په حاجت اصليه کې ناراضي، هغه زائد سامان کې راضي. خو چې چا سره مثلا 2 کورونه دي، دوانو کې اوسېږي، هغه په حاجت اصليه کې راضي، یا 2 3 گاډي دي خو ټول استعمالي، 2 3 موټر سایکل دي ټول استعمالي، دغه شان نور څه د کور سامان د ټول استعمالي، نو هغه باندې بیا واجب نه ده. وس یا په چا باندې قرض دی، په چا باندې قرض دی، دومره قرض دی چې د هغه قرض دی ورکوي، نو د هغې نه زائد د سره 40,000 روپۍ نه پاتې کیږي، په دې سړی باندې هم نه ده واجب. خو چې اوس د چا سره د هر سنه منها کې د هر سنه علاوه 40,000 روپۍ پاتې کیږي، نو په ده باندې واجب ده. خو که بالفرض یو استاد دی، یو ملازم دی چې هغه ته د میاشتې په 40 50 60,000 روپۍ ملاویږي، خو هغه په د ټول کور خرچه چلی، ټول کور میش خرچه په چلی، نو هغه ته اوس په 1 تاریخ باندې یا په 31 جولای باندې هغه 60,000 روپۍ ملاویږي، خو دې ته دا پته چې د ټول میاشتې خرچه به زه چلوم، او اخر کې به ماته دومره بچت نشي پاتې کېدی چې زه په د کور خرچه بیا وچلوم یا په اوزیا رستو کولای شم، نو دغه سړی باندې هم واجب نه ده. اگر چې تنخوادار دی خو چون کې د کور ضرورت دي په د باندې هم واجب نه ده. نو په هغه چا واجب ده مارته ویل چې چا سره 750 تولې سونای یا 52 تولې چاندي وي، یا د 52 تولې برابر نقدي ور سره وي، یا مالی تجارت ور سره وي د هغې مطابق، یا زائد سامان د هغه سره. زائد سامان کې ګوره کپړې مپړې مثلا د چا 12 جوړې کپړې وي، 15 جوړې کپړې وي، خو ټولې په کال کې یو ځل ورته ضرورت راځي، هغه اغوندي، هغه هم په دې کې نه دي شمار، نو لہذا په دې سړي باندې به نه وي واجب. دا مسله تاسو په ذهن کې کېدوئ او ان شاء الله تاسو ته ډیره فائدہ درکړي. که فائدہ درکړي نو ویډیو مخکې ته شیر کړئ چې نورو کسان ته هم فائدہ ورکړي. جزاکم الله خیرا.